او په اروپا کې د لور قانون څخه راغلي، همدارنګه په جرمني کې د وړاندې قانون څخه راغلي. په ځانګړي ډول باندې د پښتون قومي وحدت ستر لارښود او د پښتنو سیاسي او روحاني مشر او د عوامي نشل ګوند مرکزي مشر ښاغلی افضل خان لالا څخه ډېره زیاته مننه کوم چې د خپلو ناروغتیا سره سره یې موږ سره په نننۍ غونډه کې برخه واخیستله او موږ سره دلته ناست دی. درنو دوستانو، نننی سیمینار چې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند له اړخه د پښتنو د یووالي په وړاندې په لر او بر کې د سیاسي او ټولنیز خنډونه او همدارنګه د هغې د حل لارې چارې تسلي لاندې جوړیږي. نن دغه سیمینار پرانیزو. د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د لر او بر پښتنو د شریک قومي سنګر په حیث باندې په 1993 کال کې د نوامبر په 12مه نیټه د ډیورنډ کرښې توافق لیک چې په رسمي توګه د تل لپاره لغوه اعلان کړ، سره له دې چې د ډیورنډ توافق لیک د هماغې لومړۍ شېبې څخه چې کله انګریز ښکېلاک په افغانستان باندې وتپو، د پښتنو او افغانانو دغه توافق لیک د اول څخه نه ومنلی، په بېلابېل ډول د هغې مقابل کې پاڅونونه وکړلو، په طبیعي ډول خپله هغه ورورولي هېڅکله سره بېله نه کړله او د دوی ټولو خنډونو سره سره یې خپله راشه درشه درلوده، تګ راتګ یې درلودو. خو سره له دې د خپله د انګریز د قانون له مخې هر هغه پریکړه او هر هغه تړون چې 100 کاله یې پوره کېږي په اتوماتیک ډول باندې د هغې هغه قانوني اعتبار له منځه ځي. نو په همدې اساس باندې د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د نوامبر په 12مه نیټه 1993 کال کې په رسمي ډول باندې دغه کرښه لغوه اعلان کړه او دغه نیټه یې د پښتنو د یووالي ورځې په نامه باندې ونوموله. له هماغې نیټې څخه را په دې خوا دغه ګوند هر کال دغه ورځ د پښتنو د یووالي ورځ په بېلابېلو ډولونو باندې په بېلابېلو ځایونو کې لمانځلې ده چې همدغه لړۍ تر نن راورسېده او نن ورځ د پښتنو د یووالي ورځ د دغه سرلیک لاندې لمانځي. دا چې ولې ورته دغه سرلیک وټاکل شو دغه سیمینار ته، علت هم دا دی تاسو ټولو ته پته ده چې د 14 لسیزو را په دې خوا باندې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړې ته پښتنو باندې یوه پردۍ تپل شوې جګړه چې دا 14 لسیزې د پښتون وینه پکې بهیږي، د پښتون د ژوند اقتصادي او فرهنګي بنسټونه پکې له منځه ځي. د دغه ټولو ناخوالو د له منځه وړلو دپاره موږ په دې اند یو چې د حل یوازینۍ کلي د پښتون قوم په یووالي کې ده. نو په همدغه اساس باندې دغه موضوع موږ ته په زړه پورې ښکاره شوله چې نننی سیمینار دغه سرلیک لاندې جوړوو چې په لره او بره پښتنو کې د یووالي په وړاندې خنډونه څه دي، کوم سیاسي خنډونه موجود دي، کوم اجتماعي خنډونه موجود دي او د هغې د حل لارې چارې څه دي. په دغه مورد به زمونږ د چارو کارپوهان همدارنګه زموږ سیاسي شخصیتونه په دې باندې خبرې وکړي او موږ تاسو به یې واورو. نننی سیمینار 3 برخې لري چې لومړۍ برخه مقالو ته ځانګړې شوې ده، په هغې کې به مقالې وړاندې شي، او دویمه برخه مشاعره او ټنګ ټکور دی. نو خبر باندې وګدو په لومړۍ برخه به پیل وکړو چې هغه د سیمینار برخه ده او د علمي مقالو برخه ده. خو په سر کې د ښاغلي سید هاشم پاچا صاحب څخه هیله کوو چې راشي زمونږ نننی سیمینار د قرآن د څو مبارک آیاتونو په تلاوت سره رسما پیل کړي. پاچا صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظیم. د تلاوت شو مبارک آیاتونو لنډه ترجمه او تفسیر. الله جل جلاله په دغه مبارک آیاتونو کې ټول مسلمانان وحدت او یووالي ته رابللي او فرمایلی دي چې ای مسلمانانو تاسو یو شئ، تاسو متحد شئ، په یووالي کې قوت دی، په یووالي کې برکت دی، په یووالي کې عزت دی او تاسو اختلاف مه کوئ ځکه چې په اختلاف کې کمزوري ده، په اختلاف کې بې عزتي ده او په اختلاف کې تفرق دی. او همدارنګه الله جل جلاله فرمایلی چې تاسو په خپلو کې یو بل ته بلنه ورکړئ، یو بل نیکو ته راوبولئ او له بدو څخه یې منع کړئ. همدارنګه تاسو خلق وحدت ته راوبولئ، یووالي ته یې راوبولئ، تاسو خپل صفونه یو کئ، خپل صفونه متحد کئ تر څو تاسو د قوت خاوندان اوسئ. او همدارنګه الله جل جلاله فرمایلی چې تاسو ته په اختلاف کې ډیر زیانونه رسیږي، هم دنیوي زیانونه رسیږي او هم اخروی زیانونه رسیږي. او کچېرې تاسو بیا هم اختلاف وکړئ نو ستاسو انجام به داسې وي لکه له تاسې نه مخکې قومونه چې اختلاف یې کاوه او هغوی هلاک شو او هغوی د ډېرو ناکامیو سره مخ شول. نو درنو خویندو او ورونو، موږ ته پکار ده چې خصوصا په نن زمانه کې په اوسني عصر کې چې سره یو شو، متحد شو، دا له یوې خوانه د الله امر ده او د بلې خوانه د عصر او د زمانې ضرورت ده. ومن الله توفیق. نور مو وخت نیسم، په مننه. ولسي غونډې د غونډې په دې برخه کې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند مشر ښاغلي علي خان مسعود څخه هیله کوو چې راشي او د غونډې پرانیستونکي وینا تاسو ته وړاندې کړي. ښاغلی علي خان مسعود. ګرانو ملګریو، خویندو، بچو، لونو، زه د ستاسو نه ډېره مننه کوم، تشکر ادا کوم، خاص کر هغه خلکو نه لکه څنګه موږ جنرال سیکرټري، سټیټ سیکرټري هم وکړه، څوک د بل ملک نه راغلي دي، بهر نه راغلي دي، او خاص کر زمونږ سیاسي او روحاني مشر خان الله نه ډېره مننه کوو چې د نن زمونږ دا لویه غونډه ته عزت وبخو او دومره تکلیف یې تېر کړ نن موږ منځ کې موجود دی. خدای د ده خصیت ورکړي او خدای د پښتانه د ده د نور نه منور وساتي. او دویمه خبره دا ده چې زمونږ دوه ډېر تکړه ملګري چې تاسو به تقریبا ټول پیژنئ، چې یو ماموزی صاحب و چې ډېر عالم سړی و، ډېر پوه سړی و او ډېر نشنلیست سړی و، هغه نن زمونږ په منځ کې نشته. یو بل ډېر تکړه جورنالیست باوري صاحب چې هغه نن زمونږ منځ کې نشته دی. خدای د دوی ته جنتونه ورکړي او موږ به یې تل یادوو که نه. زمونږ ګوند لکه څنګه شیر علي خان درته وویل چې د دې بنسټ چې کوم دی په یووالي باندې دی. موږ په دې متاکد یو چې تر څو پوره د ډیورنډ کرښه د پښتنو په منځ کې وي دا پرهار نه راغېږي، دا پرهار نه به همیشه وینه څکېږي.
چې څو پوره دا پرهار مونږ نه وي روغ کړی. نن تاسو ګورئ په کونړ کې وینه څکېږي، په دیر او په سوات کې څکېږي، تاسو وینئ خوست کې وینه روانه ده، په بنو په میرانشاه کې روانه، تاسو وینئ کندهار کې روانه ده، کویټه کې روانه ده. که چېرته مونږ تاسو یو شو که نه دغه منطقې چې دا نن تقسیم دي دا د پښتونخوا لوی پښتونخوا یا څوک ورته ګریټر افغانستان دا منځ دی، بیا درېیم څوک د مونږ تاسو منځ ته نشي راتلی که نه. خو پرابلم دغه دی چې د پښتون که په افغانستان کې دی او که په پاکستان کې دی مونږ هیڅ وخت نه لرو. اشخاص به وي، څوک به صدر وي او څوک به وزیر وي، څوک به تی، خو چې کم د سړیتوب ځای دی، کم د فیصلې ځای دی، په هغه کې پښتون واک نه لري. نن یې نه لري، پرون یې نه درلودو، او که دغه حال وي هېڅکله به نه ولري. دا وجه دغه ده چې مونږ پښتانه بحیثیت ملت که نه مونږ منظم نه یو. مونږ نارې ډېرې وهو اما کنکریټ کار نه کوو چې دې طرف ته مسلسل چې انګریزي کې ورته سسټینیبل وایي ور پله پسې. نو یو ځل ګرم شو بیا 3 کاله ورکو، بیا ګرم شو بیا 6 کاله ورکو. نو دې دپاره پکار دا دي چې پښتون د خپلې کمزورۍ ته متوجه شي. که چېرته مونږ منظم شو بحیثیت قوم، مونږ دلته لوی قوت یو. په ایشیا کې بغیر پښتونه څوک سټیبلیټي نشي راوستی. د نن چې اقلیتونه په مونږ باندې مزي کوي، 15 کسب کابل کې را باندې بړیږي او لاندې پنجابی دی، او دا صرف کمزوري زمونږ خپله ده. چې نن تاسو وګورئ یوه کیسه مشهوره ده چې په کراچۍ کې یو پیمي مړ شو که نه، نو بیا پیمیان خو عاجز خلک وي، دا به څنګه خښوو؟ هغه وي دا خو اسان کار د سورابګوټ ورته د پښتنو مرکز په کراچۍ کې که نه، وی سورابګوټ باندې به د جنازه تېروو که نه. نو سورابګوټ ته د جنازه راوښتې ده که نه، نو هر یو پښتون ورځي جنازه ته دا مټ ورکوي چې ثواب وګټي که نه. چې دا جنازه ښه لرې تلې ده، دوی حق کې د پیمیان په د منځ کې هر یو ورک شوی دی که نه، د پښتنو ته جنازه پاتې شوی دی. ته دې باندې به اوس څه کوو؟ هغه پلان دا د چا وي هلکه دا دوی حق کې ران شو د مشران چې دا جنازه واده چا دا چا راوړله، اوس یې موږ په حواله کړله که نه، ولې دوی ثواب ګټه. نو په دې منځ کې اخري دوی په دې رېدل چې که فرض کړه موږ یې ښخ نه کړو، پولیس ته به څوک اطلاع وکړي د سړی دوی مړ کړی دی. بهرحال ما مقصد دا دی چې دا سړی دوی بیا حق کړه، پیمیانو په دوی ور واړو کړ. نن اسلام هم داسې دی که شروع کړی په امریکې او سعودي وه، پاکستان پکې پیسې وګټلې، بل پیسې وګټلې، او اسلامي جنازه یې موږ ته پرېښې ده چې موږ ګرځوو که ستاسو ژور دي شیانو ته سوچ وکړو. دا چې کوم د یو سړي کار نه ده، 2 سړي کار نه ده، د یو ګنټې مستیم نه ده، دا مسلسل دا کار غواړي. بیا چې موږ خپلې خامېغه زه په رښتیا ته اوس په لاره یو ځوان سره ځوان راته خبره کوله چې په دغه کې په شمال کې یوه مدرسه وه چې موږ ته 4 میاشتې وروستو کتابونه راکړل. کتابونه چې د 4 میاشتې وروستو راکړل هغه کتابونه ټول په پارسي وو که نه. وی مونږ ته موږ پښتانه یو په پارسي نه وای، وی مونږ ورته جلوس وایست که نه، باره ووت مظاهره وکړه. وی چې څنګه مظاهره وکړه، وی دا د محکمه تعلیم وال چې کوم و د افغاني وي دا ټول ګډ ورسه د ریاست څه ورته پروان والا، وی هغوی وی بیا وروسته پته د پښتو کتابونه وراغلي، خو دوی پټ کړي وو، قصدن یې دا پارسي راکوله که نه. نو ما مقصد دا دی چې موږ سره څوک داسې لوبې کوي، نو دوی ته بیا د پښتو کتابونه ما ورته چې همدغه لار دی، دا د ځوانانو ما ورته موږ سپین ساري شوي یو، موږ به تشه کړتې کوو که نه، خو دومره کار موږ نه شو کړی. دا کار نن زه ډېر خوشحال یم چې د افغانستان ځوانان په دې باندې موږ ته نه د چا د مرګ زوره شته، نه چا د ول ټکلو خو پښتون که ویښ شو او پښتون منظم شو، دا کلیه چې دا په موږ باندې سور دی چې ته کوزاوي وای ته فاشیست یې، او موږ هم غلی شو چې هلکه چې فاسیست نشه. هلکه فاسیست خو اول ځان پرې پوه شو، فاسیست دې ته وایي چې اقلیت په اکثریت سور وي که نه، دې ته نه وایي چې اقلیت د ځانه کوزه. موږ خود موږ په سر خو د ټول عمر سوار شوي دي. نو دې دپاره مهم شی ژبه ده چې د کم قوم ژبه نه وي هغه شناخت ورکېږي که نه. نو پکار دا دی چې موږ پښتانه منظم شو، چې منظم شو د اقلیتونه خپل په خپله ورکېږي. لکه دغه حالت کې چې مثال راکړه چې دوی مظاهره وکړه، همدغه اقلیتونه ویرېدل چې دغه نه به غټه مسله جوړه شي، زه د پښتو کتابونه دوی ته ورکړي. که موږ لږ هم د بډې راونغړو که نه، دا کیسه دومره ګرانه نه ده که نه، خو دا موږ کې په خپله بېماتي ده. موږ کې بېماتي ده چې یو سړی راشي او په بله ژبه خبرې کې موږ وایي دا مېلمه خفه نه شي، او په آخر کې موږ خفه شو، هغه سره خفه کېږي هم نه که هغه موږ د چا نه خورو، موږ حق خوړلی شوی دی که نه.
مونږه له حضرت چې کوم د تلويخ کله حکومت یو کې یو ټکه زوی ګران وطنوالو وطن عربي د ګران پښتو د نور په دت نو خبر چې پښتو څه شوی او څو وخت چې سختي پر راغله بیا به کاندار محمد زای شو چې څو به مزي چرچی بیا د شمال ولا سره بیا ډانسونه کول نو ما مقصد دا دی چې دا کامی په پښتنو کې په خپل ده کنه نور را باندې خوان مونډلای دی وای فاشیست دغلو کا پښتون تزمه کلان دی او دا خبره ده چې زموږ جبه کوم دی هندي جبه یعنی اردو یا دا او فارسی جبه په منځ کې راګیره ده کنه او بل تر بدبختی ده چې مونږ کې اتفاق هم نشته کنه چې دغه دوړو ریزिस्टنس په یو وخت د دوړو نازان خلاص کو کړ نو دا چې نن په افغانستان کې ایران کم مداخلت کوي کنه ایران په دې خپوي دي چې که پښتو دلته پښتو ودرې ده د پښتو نن سبا جبه سیاست ده نن سبا جبه اقتصاد ده نن سبا جبه روحي تقویه ده نن سبا جبه ستا شناخت او دغه د چې نیوی د تاسو یو دړه بغرځي هیڅ شایم نه کنه نو دې لپاره چې کوم د دوی کوشش وکړي چې پښتو وایشته ده خو په عمل کې تاسو ته پته چې کله کله د افغان ویب پاڼو کې ولوم چې پالند کې کوم د یو افغان ورول په پښتو خبره یو برابر پاکستاني عسكر ولې یو پښتون ورځي یو د بل جبه ترغواګ نه نشي برابر ایرانی عسكر نو ما مقصد دا چې دا شیان چې کوم د کې دایم شي او کیږي هم مونږ ته کوم د کرزای صاحب کې نولای دی ډېر خلکو یې کرزي نه کالار شه کنه خو زه دا وایم چې کرزي کم د سکار کړی زه نه کالار شم کړه دا اوس کوم د برخه زمونږ خوري د پښتنو او کار نه کوي کنه خو خلک کار کوي نو بیا حق لري چې وي خوري برخه زمونږ خوري مونږ په نوم یې خوري او کار بل ځای کوي کنه هغه پښتنو وایي کاکاړه یو ځای وایي هغه بل ځای اچوي کنه نو دا د بل دا چې موږ تاسو زمکه د گزارګا ده په دې باندې هر چا کار باندې کنه نو دې شانو ته تاسو ډېر خیال پکار دی موجوده وخت کې خطرناک لوبه ده چې موږ تاسو د زمکه د 15 اټومي قوتونو په منځ کې راګیره ده کنه چې یو طرف ته چینی اټوم دی بل طرف ته هندي اټوم دی په څنګه کې پنجابي اټوم بم دی البته د ایرانی اټوم بم دی نو دې لپاره چې کوم د پښتون ته ډېر لوی سوچ پکار دی ډېر درون سوچ پکار دی انالیز پکار دی خپل مرز په خپل تشخیص پکار دی نه د بل نه ګیلا بل زوایم فهم ډېر نر دی کنه فهم خپل جبم ساتي خپل قومم ساتي خپل حکم په زور د کرزي نه اخلي کنه زوایم فهم ډېر نر دی بنسبت د مونږ والو نه کنه ځکه چې پکار دی چې فهم متاتی کولای کنه او مونږه الټا متاتی کوو نو دې لپاره چې کوم دی زه دا وایم چې سپینسترګي باندې د خپل حق به اخلي د خپل چام چاته نه دی ورکړی دا اخص چې خو موږ ته د زور ضرورت هم نشته موږ ته د چا د لاولو ضرورت هم نشته دا د تشدد په ذریعه کې که هر د پښتون د کلی نه 15 کسه سبق وایي کنه دا کلیت بخپل په دې وبو کې ډوب شي کنه نو دې شانو ته ډېر زیات فکر پکار دی چې جبه زمونږه پخپو ودري موږ هر څه مسائل حل کیږي ترڅو پر چې جبه د ځکه چې کتب فارسی په اردو سابق وایي کنه سایکولوژیکلی په تاثر کې اته ته متبرخ کوي کنه بعد موږ په دې پوه شو فارسی او پښتو فارسی هم ته ټیکنیکل جبه نه ده کنه او اردو هم ته ټیکنیکل جبه نه ده پراته جبه نه دوی کوم دغه کړی دی څورته ترجمه کړی دی کنه او کدوې په دې وایي چې په فارسی کې شاعري ده نو خوشحال خان بابا او پر احمد بابا سم شاعري چا کړی ده کنه نو شیخ صدیق په سره سي نه بل په سره سي کنه نو دې د پاره چې کاده یو ټیکنیکل جبه ویل کنه سبا انګریزي چې په دنیا کې دی بل بیا سړی چې خو مونږ ټیکنیکل څه نه لارو کنه نو دا په مونږ په تیر جبه ده خو به په مونږ باندې د قزل باشانو سره کړی ده او د خپل پښتنو د شهادتګانو د وجه نه کړ نو دې لپاره مونږ ته پکار دی چې دې شته ډېر متوجي او دا پرابلم صرف افغانستان کې نه دی دا لاندې پانه زیات دی کنه لاندې پښتانه نورم د خدای په کار کوي ما پرون یو خبره چې لاندې یو پښتون جرنیل ته په پښتونولي ما غولېږي کنه هغه د دولت وهي کنه یو لاته تک سور کړي بل ته دې پروي چې څوک نه د پښتونستانای دی کنه ا پنجابي دی ولته وای په خپل پښتون د دولت وهي کنه نو دې لپاره دې شته متوجه کول پکار دي او دا د مونږ د ګوند مرامم دا د یو ورځې کارم نه دي او خانه لاغدم په دې شانو کې عمر تر کړی دی نو بس نور زم ډیر نه تنګوم خو ډیر خلک دعوا کوي چې زه د باچا خان مسائل زه د باچا خان دی بیولوژیکلی به د باچا خان ماسیان وي اما سیاسي ماسیان د باچا خان مونږ یو کنه دا د باچا خان په لار مونږ راوالي ان شاء الله دا پښتون ملت به مونږ د عدم تشدد په لار باندې
بغیر د یو ساز کې وینه تویول نه دا به سره یو کوو دا به سره پویو دا به په ګډه کې دي زم نور نه پزا به اصلي خبر به خلل کوي تاسو نه یو ځل یو جانان مننه شکریہ